خبر کې اوسېږم ما چې کم دی 200 روزې لګولي هغې نه پس ما ته معلومات وشو چې مثال دا شی ما ته ګټه نه کوي ځکه چې زه یو مسلمان ته زه ورځم زه یو مسلمان ته ورځم مسلمان پوه مسلمان پوه یم پوه یم بس ورسېدو اوس مثال زه اوس یو خبره کوم زه اوس تاسو نه یو تپوس لرم عزیز صاحب اوس مثال تم پوهېږي زم پوهېږم صحیح ده چې دا ښه کار دی دا بد کار دی هغې نه باوجود هم چې زه تاسو له درځمه تاسو ته چې وایم چې هلکه دا ښه کار دی دا بد کار دی خو ته به هم زړه کې سوچ وی چې مثال دا هلک مازغه خراب دي که دماغي کار نه کوي چې زه پوهېږم دا هم پوهېږي دا بیا نه هم باوجود تپوس کوي محترم دا دعوت دی مفتي صاحب ته ترعیب دی مثال یې درکړو خو تا وایي چې د فرایضو نه دا نو ټوله مونږ خبر یو محترم په بیزي کې څو بیزي کې زکات دی ما ته وایې آتا ته وایي څو بیزي کې زکات دی بیزي او بیزي خو زه نه لرم خو لکه مثال زه دونه پوهېږم چې مثال چې زه پوهېږم چې ما سره پیسې نه دی خانزاده صاحب اورم وزیر صاحب وایي په اودس کې څو فرایض دي اودس کې څو فرایض دي اودس کې چې کم دی 3 فرایض دي کم دي خولې ته اوبه اچول خولې ته اوبه اچول یو پوزې ته پوزې ته دوه مفتي صاحب ما په عذاب وای نور او څنګه نه پاتاب نه پاتاب زه خوشالېږم چې زه به غلط ویم ما ته په تجربه وشي نه بوش ایشه بس مایک بند کړئ علم کې اضافه کیږي نه هغه دونه خازه غلط سلور دي سلور زه خولې ته پوزې ته مخ انځل او څنګلو ته شاباس ګوره دوستانو دا مسلمان دی د سو روزم لګولې دا خو هغه د 200 روزونو د څه فایده غستې نه ده د اوس وی سلور فرایض خو صحیح وای خو دې ځکه غلط شو دې ځکه ته غلط شو بیا پیسو جوګه بیا پی راشه اوس مونږ ته بیا مقدر کوم ته بیا سلور فرایض دې کې شک نشته مخکې درې واګې ته او دغه شوي سبقت اللسانی دی وشو بس ته پوه نه شوې سلور فرض دي دا زم منم تم منې سوچ په وکړه کم دي دا ځلې ټیک وایه مخکې کې غلط شوي یو کې غلط شوي کم کې غلط شوي اوس ته بیا خیر دی بیا وکړه خیر دی خطا شو غلط نشو خطا شو غلط شو خطا ورته غلط شو زه به غلط ویم نه دروغ زه ولې ویم زه باید ماله پته چې زه غلط شو اوس سلور فرایضو کې خوله کې اوبه اچول پوزه کې اوبه اچول نور کم دي مخینځل څنګلو ته اوبه اچول څنګلې لکه مثال انځل واو صحیح شو لاسونه وینځل شو بس صحیح شو نو صحیح دی نو سلور شو نو کنه کم دی لکه خوله کې پهلنی فرض څه شی ماته ویل چې زه په ګوتو شمارم چې ته دغه نشي چې ته پکې ورخطا نشي مطلب به دا دی چې یاره موږ تا نه ورخطا کوو د وایو چې علم کې به زمونږ هم اضافه وشي او ستا به مو شي ته وایې چې یاره ما 200 روزې ولګولې ما ته څه فایده ونه رسېده ما ورته ویل چې ګوره موږ چې لاړ شو اول موږ ته د اودس فرایض ښیي د مونځ فرایض دا ښیي شکر دی تا ته هم پته ده چې 4 فرایض دي کم دي یو ځل خو دې ویلی کې خو ته خطا شوې غلطي وشوه اوس یې دوباره بیا ووایه کم دي زه اول استنجا کول دي اول استنجا کول دي شاباس دویم نمبر دویم مخینځل دي دویم مخینځل شو شاباس دریم څنګلې تر ګیټو نه بره د ګیټې نه د هډوکي نه بره د څنګل یادوم د څنګل کم دغه چې هډوکي دی څنګل دا څنګل سره دریم نمبر سلورم خپې دا ګیټو پورې خپې انځل دي ګیټو پورې دا سر مسه کول په کسی شي دي سر مسه کول نیم خبر ها ته اوس 15 وخت موږ کې زه 3 وخته 4 وخته 2 وخته ته موږ 15 وخت کې زه کله 3 وخته 2 وخته 4 خانزاده صاحب اورئ ها ته 2 ټیمه 3 ټیمه موږ کې ته تبلیغ کولو ضروري دي کنه دي دوستانو ته په خپل سوچ وکړه ما ته تبلیغ کول ضروري نه دی به ځان پوهه کم تا ته تبلیغ کول فرض دي په ما فرض دي چې دا اول تا مسلمانون په 10 کې سلور فرایض ټول دي غلط ویل درې په اوس مسلمانۍ صرف په دې فرایضو کې دا مسلمانۍ صرف په دې 10 فرایض استنجا پکې یاد کله پکې خله یاد کله پکې وی چې په پوزه کې وبا چول نو چې ته په دومره وړو خبرو نه پويږي اے مسلمانانو
زه په تاسو باندې غږ کوم چې دې خانزاده ته تبلیغ کول فرض دی او که نه چې دا تبلیغ والا د 2 روزې مو لګولې او بیا یې داسې فایده حاصله نه کړه نو موږ تاسو ته ویل چې تبلیغ چې دی دا احمدي صاحب هم دا د ټول ناس ټول در پورې لاندې خان دي چې ګډې وډې فرض دی خو صرف فرض نه، دی اوس مسلماني صرف په دې اودس فرایضو کې ده که نه ټولو ته باید وشي اندازتن د ده د خواوشا خلک هم باید کینی دوی ته قناعت ورکړل شي مفتي صاحب خلکو ته